ورور هغه د 1 کروڑ نوکریانو وعده کړی و، هغه 6.5 میلیون خلک بیروزګار کو، 65 लाख خلک هغه بیروزګار کو. هغه د 50 लाख کورونو وعده کړی و، 75 लाख نوکریانی پریزیدنت زرداری پاکستان عوام له ورکړي دي. 75 लाख. ته ګوره د سوات نه یو سیټ نه ګټلې پاکستان پیپلز پارټي چې کله حکومت ختمېدو سوات یونیورسيټي ځمکه اخیستې وه. غریب سړی دی، هغه بس ته یاره 1300 روپۍ بل راولي، هغه بسې چل کوي. بیا دا غریب سړی چې په ده باندې دا ټینشن راشي زه قرضدار یم، دی به خودکشي کوي، دی به غلا کوي، دی به ډاکه کوي. وایي د دې ټول څیزونو ذموار دا عمران خان دی. د دو کار خدا دی لکه څه میګا پروجیکټ نه وي یا نه څه روزګار دی نه څه داسې تعلیمي ادارې دي، څیزونه نشته. خو لارې کوڅې دي، نو په لارې کوڅو خلک سادهګان هم دي. 8 کاله په کې پی کې کې 2.5 کاله په وفاق کې ورسېدو. اوس خو دا خو نه شو ویلی که نه چې هر تعالی مونږ 13 کاله درکړو، داسې ستا د پلار ملک خو نه وي کله مونږ 13 کاله درکړو. پاکستان پیپلز پارټي زیر اهتمام ورکر کنونشن په چکدره کې منعقد شو چې د انفارمیشن سیکرټري د ضلع سوات مختار رضا خان په قیادت کې یو لوی جلوس دغه جلسهګاه ته داخل شو. د 20 تاریخ د پیښور د پاره د پی ډی ایم زیر اهتمام چې کوم پروګرام منعقد شوی دی هغې دپاره به دوی څه کوي په دې باندې مختار رضا خان نه تپوس کوم. مختار دا راته ووایه چې نن هم ستاسو چونکې ورکر کنونشن و تاسو بیا په جلسه کې تبدیل کو، آیا د پبلک په دونه ګڼ تعداد سره راتلل صحیح نه وي؟ څه اشاره میلاو شوي که نه پبلک چې دی هغه د شدید مهنګایۍ او د دې خبرو سره مخامخ؟ ګوره جي پریزیدنت زرداری او زموږ مشرانو مخکې هم دا ویل ول چې کله دوی حکومت جوړ کو او کله یو څو میاشتې وشوې نو بیا مشران دا وی چې ګوره دا خلک چې دی دا په خپله راوځي، مونږ ته هم د راوتو ضرورت نشته دی. نن هسې ما یو قول ورکو، ما یاره راځئ چې هلته کنونشن دی هغې له به لاړ شو. نو ما یاره چېرته یو 20 کسان یا یو 13 کسان به راشي، نه نه د 400-500 کسان زموږ سره د دې نه روان شول، خپل کارونه یې وران کړل ولاړل. نه دې نه دا اندازه لګي چې خلک څومره تنګ دی د دې شته نظام نه، دا کم چې چلیږي یا که مهنګایي ده که هغه بدامني ده که هغه سټوډنټان وګوره زمیندار وګوره هر سړی تنګ شوی دی. بل که وګورې 2.5 کاله وشولو چې مونږ دا وکتل یا مشران دا وکتل چې حکومت مونږ له صرف مهنګایي راکړه او ټول نظام درهم برهم شوی دی. نو پاکستان پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری هغه چې د پی ډی ایم چې دی د هغې بنیاد یې کېښودو او ټولې پارټیانې یې راغونډې کړي یو پلیټ فارم ته. نو یو ډېر غټ کار شوی دی او ټولې جلسې زموږ کامیابي شوي دي د پی ډی ایم. زه به دا خواست کوم د سوات ولس ته چې د خپل بچو د راروان مستقبل لپاره راوځئ په 22 تاریخ باندې. راروان چې تاسو چې په کوم مصیبتونو کې اخته کېږئ د سړي ستاسو سره چې کوم زیاتې کړی دی په کومه طریقه تاسو خرڅ کړئ، ستاسو اداري تباه او بربادي کړې، ستاسو نظام درهم برهم کو، مهرباني وکړئ راوځئ د خپل د زړه د دغه اظهار وکړئ. دا کومه تشویشات چې تاسو کې دننه پاتې ده، دا کومې قصې چې روانې دي دا راوباسئ بهر ته. که چېرې تاسو په دې د ظلم په وخت کې که تاسو غلي پاتې شوئ او د دې څیز مخنیوی مو ونه کړو نو دا درته وایم چې مستقبل مونږ خو عمر تېر شوی دی خو د دې ملک د 60% ځوانانو مستقبل دا چې دی دا په تیاره کې دی. چې په 13 ورځ د عمران خان په جلسه کې دونه لوی کراوډ، نن د مریم نواز په جلسه کې دومره لوی کراوډ او نن په چکدره کې د پیپلز پارټي په جلسه کې دونه لوی کراوډ، آیا دا عوام تقسیم دي یا دغه کم خلک او دا ستاسو دا چې دي دا کم خلک؟ ګوره جي تاسو یو خبره کوم، یو صوبه چې په هغې باندې 8 کلونه د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، څه نه څه کار به یې هم کړي، ځکه چې د دو کار خدا دی لکه څه میګا پروجیکټ نه وي یا نه څه روزګار دی نه څه داسې تعلیمي ادارې دي، هېڅ څیز هم نشته. خو لارې کوڅې دي، نو په لارې کوڅو خلک سادهګان هم دي. نو په لارو کوڅو باندې دوی د ګراسي ګراوند چې وزیر اعظم را روان دی، وفاقي وزرا را روان ولو، د صوبې وزیران ول، سی ام او ټول ول 4.5 کرسۍ تاسو ږدئ او بیا چې دی که زیات نه زیات یو 6,000 اووه یا 8,000 یا 10,000 کسان راووتل. زه دا به زه خپل طرف نه ایډ کوم. نن وګوره د پی ایم ایل جلسه ده، دلته پکې زموږ د پیپلز پارټي هغه طرف ته پروګرام روان دی، ټول ګراوند چې دی ډک و. دا خلک اظهار کول غواړي، دا راځي چې
لیګو د نننې پروګرام چې دی د وزیر اعظم هغه کومه په دې کې شک هم نشته د ایون دا خو د مسلم لیگ د لیډرشپ او د دې ولست دوی پروګرامو د وزیر اعظم د پروګرام به تو کمپیریزن کې د سپین خان د پروګرام سره هغه چرته د مسلم لیگ پروګرام چرته د حکومت پروګرام داسې بیا تاسو وګورئ چې بلاول بټو زردار راځي زموږ چې د ټوله منګوره بټه کې د خلکونه سپین خان چې دی هغه د مهنګای خبره کوي هغه د غریب ولس کم چې دیوال په جنگ ورغلی د دوی خبره کوي ځکه دونه لوی کراوټ هغه تم دونه خلک راوړي یره ګوره ستاسو خبره کوم خلکو چې دی ګور ورسیز پاکستانونو پیسې را لګلې دي دلته ماشومان الکانو چې خپل پیسې راغستې دي دا سړی کامیاب کړي دی بیا په بل طریقه سره د نور خلکو موږ ته سلیکټډ وایو خو د غیر جمهوریت قوتونو چې دی رئیس ته دا غي باوجود خلکو انتظار وکړو اته کال په کې پی کې دونیم کال په وفاق کې ورسېدل اوس خو دا خو نه شوې کنه چې تعالی مونږ 13 کال درکو دا سره پلار مل خو نه تعالی مونږ 13 کال درکو نور حکومتونو د دوه وکالو نه ملو شي خو یو الیکټډ حکومت برالو او غیر جمهوریت قوتونه براله لاغه به ارتاو کو ختم به کو تاسو سره ټول خلک ادارې او هر سره په ځبانی ولاړ دي زموږ جلسې چون کې ته تلای 15 ورځې تیر کړل آیا مختار داره ته وایي چې یاره تاسو ته هم څه د اسټابلیشمنت د اشاره میلاو د پګلګیت کې چې دومره لوی کمپاین روان دی بلاول چې دینو د 13 شلو ورځې نال تناست ګوره وروره پاکستان پیپلز پارټي یو خبره یاد ساته چې دا همیشه په صحیح طریقه باندې راځي د ووټ په ذریعہ باندې راځي د عوامو د طاقت په ذریعہ باندې راځي دا نه دغه طرف ته ګوري نه دوی ته ضرورت وي همیشه چې پاکستان پیپلز پارټي راغلی نو دا سدي نه راغلی چې 2/3 میجورټي یا داسونه دي نه دي غسي چرته هم همیشه په داسې سچويشن کې او داسې دغه کې راشي چې بل نور سره لګي یا حکومت جوړه په ډیره ګرانه باندې حکومت جوړ کی بیا په ډیره ګرانه باندې 15 کاله زرداری ستا وګوره چې هغه 15 کاله پوره کړی ول په خپل دغه کې موږ دغه سينو محتاج نه یو موږ خو وایو چې یاره عوام چې خپل رائے اظهار کوي هغه کولا او پریک دی دوکه مکوي دوکه ستوي چې ته د عوامو ووټ پټي هغه تبل لور کې ګټي یو شمار د بل سیواوي نو پاکستان پیپلز پارټي د دې خلاف ته هغه وایي چې راته عوام خپل مرزي ته پرېږدي کاغه انګريز راولي کاغه سور انګريز راولي کاغه مسلمان راولي کاغه پنجابي راولي کاغه سندي راولي کاغه پښتون راولي زموږ خو دې سرکار دی چې د یو حکومت بنیاد په دروغ وي هغه په دانلې وي زه حیران پدیم پدې کې چې کم سمجدار ورکر وي د دې پارټي هغه ورور دغه نشاط شي هغه د زو د دروغ سره سفر نشم کولی زمونږ د پاکستان پیپلز پارټي یو سټرګل وی چې کله هم ملک غیر جمهوری قوتونه یا داسې د مارشل لا ټایپ مونږ د اسن چې د عمران خان د حکومت ته دوی چې کړه د ملک بیړه غرق کی ادارې تباہ کی بیا لس کاله بعد پاکستان پیپلز پارټي واپس دوله د ملک ورکی تاسو په تیر حکومت کې چې زرداری پریزیدنت او وزیر اعظم تاسو په صوبو کې حکومت تاسو په هغه وخت کې د اسټابلیشمنت تاسو سره روابط او کردار او خو چون کې د پاکستان ډیره مهمه اداره چې پوج د تنقید نو ښکار شوی دا وخت د پوج خبره په سټیج باندې کیږي د ملک د ریاست یو اهمه اداره ده نو د تاسو په کم نظر ګورئ دا خو نه د پکار چې داسې وشي ګورئ جی دا ډیره د افسوس خبره ده چې زمونږه فوج چې دی هغه د ملک په بارډر باندې اوسي مونږه د غوي په موجودګۍ کې چې دی مونږه خمسو سوچره زمونږ بارډرز چې دی هغه محفوظ دي خو چې کله نه اهل خلک راشي نه اهل حکومت راشي یا د اسټابلیشمنت نه غلطي وشي نو بیا هغه غلطي هغه ته په یو کال کې دنه پته ولګي چې موږ د چا په وجه باندې بے عزت کیږو موږ د چا په وجه باندې چې دی موږ نن ذل کیږو او زموږ امیج چې دی خرابيږي په کار دادا چې دوی اسټابلیشمنت کړه دوی مرګتیاوم کوله خو چې دا خو کتل چې د دوی ټیم سوکته د دوی به کم د سکسانی چې هغه معیشت برابرای موږ خپل مرزي ته پریږدي او عوام ته ریلیف ورکي نو هم عوام ته خلکوم برباد ادارې ته هغه ادارې چې په غوبانی په شپېته او یو کال کې چې دومره ډایرکټ دومره کریټیسیزم نشو کولی نن ته وګوره نن هر سړی لګیا ډیر لوی احترام په کار چې احترام وی خو هغه صرف او صرف هغه هم غلط شوی دی چې دا موږ سیشن رئیس دا خو دې سړی د دوی شکل نه چغي والی زما سره ټیم دی هغه خو په پټ سترګو وی چرور دا خو زبردست سړی دی زمون خبره منی او هم به عوام دنه خوشاله یو دی بجو یو عوامي لیډر شي او دا بشي خو دې نه کیږي په غلط خپل د صورتحال دی د بجلی بیل چرته داخل کړه یا وړا یا چینی چرته بخپل علي دغه عوامو تکلیف نه خبره وروره مخکې مونږ سوشل ورکران یو پیلانتروپیست یو مونږ ته مخکې خلکو رابطه کولای چې مونږ په تکلیف کیو مونږ ته پلانکی سیس کې چې مونږ سره مدد وکا اوس چې ماته څوک ټلیفون کوي مخکې کا درې ټلیفون نه مطلب وس ماته شل راځي
او زوم تنگ شمه ځکه چې مونږ خو دومره چا مدد نشو کولی چې اوس غریب سړی دی هغه بس تو یاره 1,000 روپۍ بل راولي هغه بسې چل کوي بیا دا غریب سړی چې په ده باندې دا ټینشن راشي زه قرضدار یم دی به خودکشي کوي دی به غلا کوي دی به ډاکه کوي به د دې ټول څیزونو ذموار د عمران خان دی او دغه هغه سلیکټډ ټیم دی کوم نه اهل خلک چې دغه سره کم دی کم چې سره غله دي چار چاپیره دغه سره غله ناستي هغه جهانگیر ترین دی هغه د د لپاره انویسټمنټ وکړو بیا هغه چې د د لپاره د جهانگیر ترین لپاره هر څه هغه ته داسې په پلیټ کې کېښودل هغه خپل پیسې چې دی 50 ګونه سیوا هغه خپلې پیسې راپځې کړې ښه په ارام باندې لاړو او نن زه بیا دا ګورم چې هغه واپس رالو نو هغې ته اوس د تحریک انصاف ورکر خوشحالېږي یا لکه ته څنګه د غل ته خوشحالېږې ته څنګه چې دی ته خوشحالېږي چې غل رالو او مونږ به برابر شو ستا سره صرف او صرف د خپلې پارټۍ غم دی ستا سره صرف او صرف د عمران خان غم دی چې هغه وزیر اعظم پاتې شي ستا سره د دې غم نشته د خپل ګاونډي ستا سره د کونډو یتیمانانو غم نشته ستا سره د سکالرشپ د سټوډنټانو دپاره د هغې غم نشته ستا سره د زراعتو غم نشته کم څونه چې مونږ په ملک کې پیدا کول مونږ به په نورو ملکونو خرڅول نن هغه دور رالو دې نااهله خلکو چې نن مونږ هغه د بهر نه راغواړو او دلته بیا پرې خلکو له ورکوو تاسو څه ګورئ مستقبل دا وخت تاسو په خپله یوه لویه جلسه چې د هغې ته تقریر هم وکړو د عوامو جذبه یې هم ولیده نو راتلونکي وخت ته په کم نظر ګورئ د ملک دپاره څه روان دي چونکې د بلاول سره هم 5 ورځې وي نو څه خبرې داسې د خوشحالۍ خبرې را روانې دي که نه لا مزید دا ټینشن به وي ګوره اسانه خبره ده د الله نظام دی چې کم کار په رښتونو باندې وشي که نه چې پای کې رښتیا وي پای کې خلوص وي پای کې دوکه نه وي پای کې هغه قوتونه چې د هغوی کار نه وي دغه کار دغه په دغه سیس کې هغو له لاس وهل نه وي پکار چې کله په صحیح طریقه باندې یو کار وشي نو هغه وروره خوشحالي راځي بدحالي ختم شي د لا اینډ اورډر سچویشن ټیک شي خلکو ته روزګار میلاو شي تو ګوره 2008 نه والا 2013 پورې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت چې و ډېر لږ سیټونو ته میلاو شول دا نه 2/3 میجارټي او ادارې د ورسره نه ولاړي 75 لاک نوکریانی پریزیدنت زرداری پاکستان عوام له ورکړي دي 75 لاک ته ګوره د سوات نه یو سیټ نه دی ګټلې پاکستان پیپلز پارټۍ چې کله حکومت ختمېدو سوات یونیورسټۍ ځمکه اخیستې وه نن هم زموږ وکیلان چې دي د هغې کیسونه لړوی په دغه کې نو عمران خان خو هم دا د 1 کروړ نوکرو واده کړي دغه شان د کورونو وبشي هغه چې دا به مزید کېږي زما سره وخت دی دا به زه کوم نو تاسو دې نه هغه ګوره هغه چې کوم وخت غواړي لکه 10 کاله 15 کاله اوس خو خیر هغه دغه ریاست مدینه نه چې دی هغه رالو بیا صدارتي نظام ته صدارتي نظام نو اوس چاینا نظام ته رالو چاینا نظام ته به بعد ماته نشته پته چې بل خو صفات هم لري چې دی به کم نظام خو خپل څه نظام به جوړی وروره هغه د 1 کروڑ نوکریانو واده کړي وه هغه 6.5 میلیون خلک بې روزګاره کو 65 لاک خلک هغه بې روزګاره کو هغه د 50 لاک کورونو واده کړي وه هغه چې دی وس خلکو خپل کورونه وران شول د په وجه باندې چې د انکروچمنټ په نوم باندې د یو سیز او د بل سیز په نوم باندې اوس ته په پاکستان کې په ایشیا کې په دې بیلټ اوسه او سوچ چې ته د انګلند او د یورپ لري تو خپل ذهن او خپل ذهن سازي خدای مطابق وکړه چې هغه دروغ نه وي خوشاله دي میډیا آزاد ده ټي وي تاسو ګورئ نو سم محسوس کوئ میډیا آزاد ګوروره میډیا چې د اساس ته حقیقت وي ما زم په ملک کې بدقسمتي داوي چې کم سړی صحیح کار کوي کاغه صحافي کاغه هر سوي په هغه ټایم کې څوک په پاور کې دغه خلاف خبره کوي ابو لغه چینل بن کی هغه بچ دی هغه به غوا کی هغه بچ دی شمالي علاقه جات لبه په سیر باندې بوزي هغه چې دی تباہ او برباد به کی نو ځینې صافیان چې هغه دغه خبره وایي ټیک ته زه دې ته هم تیار یم او په دې امید باندې چې رڼا به راشي او مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی دوی که ما ډېر تنګ یې صرف تنګ به مې کي تکلیف به راته میلاو شي خو ما ورکولی نه شي ځکه چې کوم څه سره الله لیکلی دی هغه تعالی انسانان نه شي دغه کولی پوره کولی یا په هغه لار ته لیږلی نو آزاد هم دي او قید هم دي اوس ډیپینډ چې یاره کم صحافي دی کم لیکونکی دی کم سړی دی خو سوچ آزاد پکار دی مونږ کور آباد مختار رضا خان را سره موجود و نن ورکر کنونشن ته دوی خطاب هم وکړو او په ګڼ تعداد پبلیک هم داخل شو نن په ملکن ډویژن باندې دوه لویې جلسې وې چې یو د پاکستان پیپلز پارټۍ زیر اهتمام بله د مریم نواز ګراسي ګراوند منګورې ته د راتګ د مسلم لیګو زیر اهتمام یوه لویه غونډه وشوه او زیات تر فوکس په مهنګایۍ او په موجوده حالاتو باندې دی ګورو چې په راتلونکي وخت کې څه کېږي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا ابوها سوات شغلي تبتي
थी मोहब्बत से हरे रकले जग थी खिदमत से हरे आजू साल गिलती सितम जग से हरे रकले जग थी मोहब्बत से हरे रकले जग थी खिदमत से हरे आजू साल गिलती सितम जग